محترمو د تقدیر مسله داسې یو جوړه شوې ده چې بعضې خلک د هغې نه انکار کوي، لکه منکر حدیث چې کوم دی په نوم باندې کوم مشهور دي، قدریه خلق دي د تقدیر نه انکار کوي. ولې تقدیر داسې یو مسله ده چې په دې کې عقل کار نه کوي. دی وجې نه زمونږ د دین دا مسله ده، کمې خبرې په دین کې رالی، په قرآن او حدیث کې رالی، ستا عقل منی که نه مني ته به هغې باندې ایمان لري. ولې عقل ستا تابع چې کوم دی د دین دی، دین د عقل چې کوم دی تابع نه دی. دی وجې نه تقدیر مسله د خلکو په داسې غلط انداز کې بیانول شروع کړي دي چې پای بسې ټوکې کوي، مسخرې کوي. ولې عقل یې پای کې کار نه کوي او بیا دا وایي چې مونږ مړه کېږو، ولې مونږ دوايانې ولې استعمالو، مونږ چې کوم دی دا شیزونه ولې کوو. نو دا اسباب دي، دا به خامخا استعمالی، ولیکن د الله په ذات باندې په تقدیر باندې به ایمان ساتي. کم چې کیږي الله ته پته ده، کم چې اوس روان دي الله ته پته ده، کم چې آینده به کیږي الله ته پته ده. دیو جنا کم شي چې الله ته منظور دی هغه کیږي، کم شي چې الله ته منظور نه دی هغه نه کیږي. ځکه الله قرآن کې فرمایي فعال لما يريد، الله کون کې د هغه شیزونو چې د کم شیزونو اراده کوي. او دارنګ ربک یخلق ما یشاء و یختار، الله تبارک وتعالى ستارم هغه چې کم نه پیدا کول کې هغه چې اراده شي خوښه شي. دی وجنه زمون ایمان په تقدیر باندې دی، دا د اهل سنت والجماعت د عقیده ده. د پخوانه دا خبر را روانه ده چې مونږ ماشومان یا چې کم نه مشران ایمان مفصل یادو، آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. دا ایمان مفصل چرته لاړو چې په دې کې ټول ایمانیات چې کوم نه ذکر دي، د تقدیر خبر هم بګي بالکل واضح ذکر ده چې تقدیر کو خیر وي کو شر وي دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی.